دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخرې د خپل طبیعت دین یو پیرو یو کلي ته تللی و کلي کې څه ګوري چې پرم په دوه پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړین په دوه پیسې اوهو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی سوچه غوړین په دوه پیسې سیر ټیپرین په دوه پیسې سیر ګازرین په دوه پیرو وی مرید ته چې بچیا تخته دا شعر ناپرسان دی والله که پکې ګیر شو تپوس کولو والا به مرید یې ډېر مانده و هغه وی چې حضرت لږ به ایثار شي ډېر مانده یم او دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لږ غوندې وخورمه چې ښه شي هغه وی سوچه غوړه خو به وخورې خو سټ به دي ګوسې هم خوري وی چې نه صاحب لږ ایثار ډېره ښه ده چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو پې کړې ده خو چې میاشت دوه تېرې دي شیخ نه داسې کټی جوړ شه چې بیا به یې په ملا کټ راته بادشاه اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسي کړي هغه سړی مانده و په غاړه کې هغه کړی نه کېږي بادشاه ته راپورټ وشو چې ګي دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګي بوټه تې بیا وځي بادشاه وی چې بھائی تاسو ضروري ده چې همدې پانسي چې زه د مرۍ کې کړی نه راځي غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کړی هر څوک ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کتې دا د پیر صاحب مرید باندې او وی والله د مرۍ والا کټ راوي دی شیخ ولې لکه وروره کړی د بل چا په مرۍ کې نه فټ کېږي وی نو ما څه کړي دي بیا هم غر کشه وی څه دې کړي نه دي هلته کړی په بل چا کې نه راځي کړي دي او کړی په تا فټ کېږي پیر لراغه چې غر کړم اوس ما څه کړي دي چې وایي کړی په بل چا نه فټ وی ما چې درته وایي چې دوه پیسې سیر سوچه غوړي خو خورې او سټ به دي ګوسې هم خوري وی پیرا خدای ته ګوره اوس ته چل کوه نو پیران خو ډېر هوښیار مي ډېر هوښیار زه رښتیا یم ډېر خفه یم چې ما ځان ملا کړی ډېر خفه چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته که ځان مې پیر کړی وی داسې مزه به یې کولی نه خوند دی اوس خو صاحبه په کار اختی د ټریفک د سپایي غوندې که ښځه را روانوي چې ما که جینۍ را روانوي ما که هلکان را رواني ما درې لارې بلاک کړی درې واړه درته کنځلې دوست تو ښایه چې دوست به نیسي پیر له خو که ښځې ورغلې په سر وله لاس راکاږي الله دې نورم ښه کا که جینۍ ورننوتم په سینه مینه ورته الله دې نورم ښه کا علي آسان شی دی مال دی پیسې دي خوراکونه دي صاحبه ها کود ملا توپ کال نو پیران ډېر هوښیار هغه ورته اوس مې خلاصوه وی بس داس چل دی چې سبا لا د دې پانسۍ دا کړی ده پیرې ورته ووایي چې تا نه مخکې به پې زه ورمنډه او بیا ته پې ما نه مخکې ورمنډه کوه زه به ته به سره ونښلو بادشاه به یو تپوس وکړي او زه به یو خبره وکړم ستا ځان به خلاص چې سهار شو بادشاه راغی چې سړی پانسي کي دې پیر په دې کړی ورمنډه کړې مرید یې پې ورمنډه کړې دواړه په قرضونو دي یو یې زه پې ورځم بل یې زه بادشاه وایي دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولیدې چې په دې کړی کې جنت دی چې د چا غاړې ته پرېوته نیک به جنت ته ځي زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه ځم دا جګړه ده زما او د بادشاه ورته وایي چې تاسو دواړه په آرام کښېنئ جنت ته زه ولې نه ځم زه ولې نه ځم کړی بادشاه په خپله غاړه کې اچولی دی او د خپلې خولې نه یې روپۍ راکاږئ خو چې ګړد شوی دی او سټ یې هلته پیر وی مرید ته چې تخته بیړه دې غر کشه ځان دې خلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانه کې به دا بدبخت قوم د پانسۍ کړی ځان ته پخپله پخپله شعر نه پرسان دی بس پته پکې نه اصلاح پنځه کاله وشو اصلاح
چیټی کې د مانوم لګیا دي اسلام یې په یو بل خبره وره ما ته ګوري ما ته یو سایو خبره خو پوهیږي کنه ملغلره بیا نو مال چې نوې کفن روان غونډه د نوې کپړې کفن ما جوړ نه کې بابا ولی وی بچیا نوې کپړې خو ژوندیا غونډې د زینت دپاره ستا پلار چې مړ شي نو د مړو د زینت سره څه کار دعا راته کوه چې الله د حضور په خوا کې د اوسېدلو زینت راته نصیب کړي سات تیر شه انا لله و انا الیه راجعون خبر وکړه ستشه د حضور په خوا کې جنازه اوچته شوه جنازه وشوه لحد کې کېښوی شو ورپسې د کاڼي تبزي ولګولې څه شګه وښوی د قبر مبارک ته صحابه بیا کاڼي را لرې کړه چې دا شګه راوباسو څه ګوري چې د رسول الله د روضې نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته یا ابوبکر او خدای قسم زه خو د ډېر وخت نه ستا په انتظار وم صحابو घबराउ एकदम کاڼي بیا ولګول او قبر بند د نه وروستو انتخاب د امیر المؤمنین عمر فاروق وشه کیسې ډېرې اوږدې دي لنډه غوندې درته کومه د شپې ګرځي لګیا دی په خپل دور حکومت کې چې هسې نه چې د شپې زه وده یم او چاته تکلیف ونه هسې نه څه ګوري چې یو ښځه ده بچي ورته پراته دي بل اور باندې کټوۍ ایښې ده چې بچي وجاري دا کټوۍ کې سمسۍ وویل چې کر کر غوندې آواز وشي بچي بیا غلی امیر المؤمنین لرې نه ولاړ دی او دا تماشه کوي چې نږدې ورغی وایي بیبي دا څه کوې هغه ورته ځه څه کار وایي نه بیبي حل به وایي وایي زه د دردمندو زړه ولې درد زه خو دردمنده یم ځه دې جلسې ته پولیس والا هم ډېر راغلي واورئ که چا درته ووایي په لار کې پروت و بېکسه مصیبت زده او درته یې ووایي څوک یې او درته یې ځه لار لنډوه نو چې لته ورنه کړې دی خو وګورئ لته ورنه کړې قیامت کې به رنګ رنګ خلک نیولي بادشاهان به پسې نیولي بادشاهان چې د چا لاس کې اقتدار دی د چا لاس کې حکومت دی څوک پانسي کول او عمري کول کوي دا به پسې نیولي دا به په دې نیولي چې ته ما د ځمکې بادشاه کړې دې د پاره وي چې د غریب آه در نه ګورې مال رانشي اسمان سرانه رانشي ټول وایي د غریب آه در نه مال راونه رسي اسمان ته او تانا د غریب آه مال راغلی دی نو په خپل ذات مې د قسمي کدې کړی بادشاهان به په دې کې نیولي مولیان دی رانیولي اسپایان غریبان خو ما دغه کړه دا لږ وران دي مولیان دی په دې کې نیولي د وظیفو ډکه ټوکری پرته وي ملنګ راشي وږی ملا صاحب وږی یم وایي ځه ما وږی یم واک خبر نه مونږ پېښور کې دا کیسې ډېرې ځکه هلته وظیفې غواړي پچی ډکې کړي وږی ملا صاحب پچی او یو دوه نور راکه وږی یم وږی غریب منډه مولیان به رانیولي دا هغه خبره وایي تو جلوه به محراب و منبر میں کند
چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند قوبان دی سلور بمنس کی وقت چو جلوہ بمحراب منبر میں کند چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند بلیان درانی ولی ایران پہنی ولی کہ تو خو یخصوری تناس پہ خپارانو پو مزناس پہ دا مرمرو با کہ کدارانو طرف سرک گینسی و بینسی والے او طالب شکانہ پیش کنو پوری کے بدی واسطہ چولے ہو او جیب کے بدی واس چولے تدا کم مور بچے گئے کم تے پر دی پدی قوم خرچ ہو دا دی دا سی مثال لکه یو بس اکسیډنټ د چا لاس ماتي د چا خپه ماتي د چا سر ماتي د چا پښتۍ ماتي د چا خېټه شلیدلي د چا ملا ماتي هسپتال کې ډېری پروتي یو وی وای سر مې لاړه بل وی لاس مې لاړه بل وی خپه مې لاړه بل وی ملا مې لاړه او ڈاکٹر آریانی کہ خدا سر والا تا اور منڈکم کہکو والا تا اور منڈکم کملے والا تا اور منڈکم ملیان روحانی ڈاکٹران او ملک طول ایکسیڈنٹ کرے سوک خزی نہ خبر نہ دے سوک نور نہ خبر نہ دے سوک زوش نہ خبر نہ دے سوک زام نہ خبر نہ دے سوک دین نہ خبر نہ دے سوک مذہب نہ خبر نہ دے سوک اسلام نہ خبر نہ دے اور ڈاکٹر آریان دے جزین کم پتی طالبان لاور شی جلد دا کتاب دا سوایا دا سوایا دا سوایا کدی نور پسی ورشی جلد دی خزو تا لگی واگی واچے وی خدای تو گو رہی دا سبرام بار رئیس چا پسی آغا دیو خزی لور مراوا آگینے مخی مور مراوا آگینے مخی پلار مراوا آگینے مخی رور مراوا آلور باندی جنل ورطیل ویل بچڑی میں کس کس نور ہوا بچڑی میں کس کس نور ہوا ماں نور ہوا کہ پیو نور ہوا کہ پیراواں نور ہوا کہ بچڑی تا نور ہوا سک سک جاڑ مورو جاڑم پلارو جاڑم رورو جاڑم کتاو نورز میں داو چې د مجلس او د وخت تقاضا خو صرف علمی خبرې طالبانو سره یو څوک ول هغه ما سهار عرض کړي یو خبره پاتې چې طالبګیرۍ سره او ملاتوب سره داخلي دل او هم نشنی به ضروري علم اوس علم د پاره به اهل دل لټه اہل دل آغا حلق دے کہ چاہتا درد بھی پاندر امالاناوی گر تس گے خواہد مرمرش گر تسنگے خار مرمرشی چون بصاحب دل رسی گوہر شی ککانے او لوٹائے وہ صاحب دلو تا چی ورشی جوہر بدر میں نیکان اولیاء اللہ زما دیدان و دغا زمرہ کی یو عالم تیر میں لوئی مولانا جلال الدین رومی عالموں دے خان درس بے کول طالبان تناس پہ تلاو پغارا قیلا قلنا مولانا روم ناس پہ درس کئی قیلا قلنا سوال قائم ہے اور جواب کئی سوال قائم ہے اور جواب شمس و تبریز رحمت اللہ علیہ راغے اور دد شاعت و ذلے غندناس جس ساتھ تیر در سے بس کن دا شمس و تبریز ورنیز دیشہ ورکوئی چھے گفت وکیلو قالچی اے مولانا
دا شور دی چې جوړ کړی دی قیلا قلنا داسې دي مولانا روم ورته داسې وکتل ورته وی چې مولا هرمودنا دا لببت بے وقوفا خلا بند قیلا قلنا سشده برمقالات خیرد مندان مخن د نیکانو خلقو خبرو پورې ته خان او چې دا قیلا قلنا دا څه شی زما عزیزانو قیلا قلنا عام خلق کوي دا بلکې خدای دې رحم وکړي تا زموږ د زمانه طالبانو هم دا شوق سرخ شوی قیلا قلنا سوال و جواب چې دا اوس كلهم اصحاب الظواهر شمس تبریز رحمت الله علیه غلې کې ناس بیا مولانا روم ورته اوس په غوسه کې ګوري ناګانا کتابونه د شمس تبریز راواغستل او تلاو ته و مولانا روم نور په غوسه شو چې کتابونه ورزل تلاو چې سات تیر شه تلاو ته لاس کو کتابونه چې وسته تا په ورکو هغه نه جوړي و دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله اوس زموږ د ملک باز خلق داسې دي چې هغه وي دا دیوبندیان مولیان چې دي دا کرامت مننه اولیاء نه مني بزرگان نه مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه مني دا ته خبرې به هم ډېرې اوري عزیزان علماء دیوبند اولیاء نه منل خو پرېږدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان خو پرېږدي د مدینه منورې سره تعلق د علماء دیوبند دا دی او عقیده د علماء دیوبند دا دی چې کومې خاورې سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک لګېدلی دی دا خاوره د عرش معلا نه هم بهتر دا د علماء دیوبند عقیده د علماء دیوبند عقیده دا چې د رسول الله د روضې مبارکې هغه خاورې او ګردې آی په رنجو کې اچولي دي او بیا په سترګو کې اچولي چې دې نه ښه رانجه به نور کړي علماء دیوبند د مدینه منورې خجوري د هغې هډوکي میده کړي دي او په دارو کې اچولي هغه یې خوړلي چې دې نه ښه شفا به په بل څه نو چې د مدینې خاورې کوم خلق د عرش نه بهترې ګڼي هغه د مدینې سردار څنګه نه مني او د هغه دا اوس د چا عقل نه دا روټې خلاص موټې خلاص چې راټول شوي دي ما وی علماء دیوبند اولیاء سردار منلو خبره نشتا علماء دیوبند او د دوی منځ کې اختلاف صرف دا دی چې عالم سره سپاهي او مجاهد پکار دی او دوی وایي چې ملا دې صرف حلواخور او تالی سټ وي نور دې تېنه ټک کار نه نو زمونږ او د دوی جګړه کې په حلوا ده مذهب کې جګړه نشته مونږ حلوا مه خوره دوی وایي چې خو یې د دې روټې خلاص دوی دین چې دی یو نمایش فرض کړی جشن جندیانی دی او بلپونه دی او نخری دی او سجاوت دی او دی خصیص ته دوی دین وایي حالانکه دین د سجاوت او دین د جندیانو او دین د نمایش نامه نه ده دین د یو عظیم سادهګۍ نامه یو عادي داسې سادهګي چې پیغمبر با په مجلس کې ناست او د باره به مېلمه راغی نو دومره عام به په مجلس کې ناستو چې د بار مېلمه ته به دا پته نه لګېده چې دې ډله کې پیغمبر کوي لباس به داسې شان به داسې و ناست به داسې
په لاره به روانو صحابو نه به چرې مخکې نه ته صف کې به ورسره روان په لاره به روانو چرې چا داسې نه دی لیدلی چې پیغمبر داسې روان بلکې داسې به روان او وی به چې زه ټیټ سر روان مقصد دا دی چې الله محمد عربي هر وخت ستا په مخ کې سر نه ګوري زما عزیزان رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دپاره چې کومې قربانۍ علماء دیوبند مور به پیدا کی د مولانا حسین احمد مدني غوندې مجاهد مور به پیدا کی د مفتی کفایت الله غوندې مجاهد مور به پیدا کی د مولانا رشید احمدی گنگوہی غوندې مجاهد مور به پیدا کی د مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن غوندې مجاهد چې د انګریزانو د لاسه په تور اوبو کې به قیدونه کړي دا لوا خواره اوس راپاڅېدل دا دیوبندیان چې دي اولیاء نه مني امیان خو دا عوام کالانعام بل هم اضل دا بیوقوف خلق دی دوی و یاره دا به رښتیا نه مني دې خوا وګورئ دا تاسو سره مخامخ زیارت د کوات حاجی بادر صاحب رحمه الله تعالی و تبارک دا د حضرت بنور صاحب خلیفہ و ٹھیک ده دا چې څه کړي په خپلې زندګۍ کې ځان لی کړي که تاسو لی کړي د دې جواب وکړئ قانون څه دی قانون څه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قانون تلك أمة قد خلت لها ما الله وی دا اوران دي چې کوم ټولي ذکر وشو لها ما كسبت دوی د پاره بد دوی عمل کارآمدي ولكم ما كسبتم او تاسو د پاره بس تاسو عمل کارآمدي ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او استاد عمل تپوس به داږي قانون اجواده سره ډېر لوی سره ډېر لوی ولی او بزرګ او د دې مطلب نه دی چې د سکړیو پاګې به خلاصې نه د سکړیو پاګې به نه خلاصې د سکړیو ځان خلاص تعالی په خپل وخت کې لارې ښودلې دي د ځان خلاصي لارې درته ښودلې یې خوا وګورئ نوح علیه السلام برای راست پیغمبر دی زوی د هغه برای راست زوی د پلار په لار نه دی څه وایي ورته یا الله زوی مې غر کېږي الله ورته وایي انه لیس من اهلک دا ستا زوی ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح ځکه دا عمل ستا په شان دی دا د ستا زوی نه کوم اولاد کردار چې د پلار په شان نو هغه اډو د هغه زوی نه بله ورځ ما ته یو سړی راغی زکات راکړه مال مونږ خپله ملیان یو زکات پسې ګرځي ته اوس مونږ پسې راکړه ځان وی چې نه راکړه زه د ګردي غوث نوسی یم علي ګردي غوث څوک وی په کابل کې یو بزرګ تیر شوی ما غوتش بزرګ و که نه وی او ما زه د آدم علیه السلام نوسی یم که ته د ګردي غوث نوسی یې که نه میا یې نو زه د آدم علیه السلام نوسی یم تا نه زما رتبه اوچته ده دا اوس څه خبره زه د پلاني نوسی یم او زه د پلاني نوسی بنده عشق شدی ترک نسب کنجانی بنده عشق شدی ترک نسب کنجانی که دری راہ فلا ابن فلا چیز القیس وی بنده دا عشق شوی نسب تقریب دے جامی دا عشق فلار کی فلانے زوی دا فلانی حصے فلانے زوی دا فلانی جناب محمد رسول اللہ قل لور بی فاطمی تو یا فاطمہ تو
سلینی معاشیتی دنیا کی دی تسکاری ماتا ہوا ہے چیزیں حکم اے بچیان وہ دنیا کے خدا سے عملوں نے کی جو قرآن دی پا قیامت کی رہونی سی اے بچیا کا دنیا کی خدا سے عمل کرو دی پا قیامت کی قرآن رہونی بھی نظبت اخلاصو لے شما پیغمبر لورتا ہوئی لورتا اور شریف اخپل کردار اخپل عمل اور شریف اخلاصی اسباب زان لپو دنیا کی اخپل جو دبل پتورا بنی تو زم معموز ما باندې فرق ما د پاره کوموس کولش ما د پاره ترو جن ویش ما د پاره ته کلمه ویلش ما د پاره ته زکات ورکولش زما فرایض بس دکو ما د پاره کومش